حضرت سلیمان علیہ السلام یو جزیره و د دریابونو په میانس کې هغې کې یو ظالم کافر بادشاه سلیمان علیہ السلام ته الوی پیریان د هغه تابع شیطانان یې تابع هلې ورته وویل چې په دې جزیره کې یو کافر بادشاه دی او د بوتانو سجدې کوي او د چا رسی هم ورته نه کېږي ځکه لوی دریاب یې په میانس کې دی سلیمان علیہ السلام له خدای پاک باک تابع کړی و ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر د سهار نه تر غرمې پورې به د باد د پاسه د یو میاشتې مزل کو د یو میاشت مزل به په نیمه ورځ کې کو او بیا د بلې میاشتې مزل به په باقي نیمه ورځ کې کو نو بس باد ته حکم وکړ دې جزیرې ته ومونږ رسئ د باد په ذریعه جزیرې ته سره د خپل لښکر ورسېد نو سلیمان علیه السلام سره پیریان چې پیریان د چا تابع هغه په جنګ سکران کار پیریان یې تابع انسانان ورسره جنګ یې ورسره وکړل اول هغه کافر بادشاه له دعوت ورکړ چې ته مسلمان شه که مسلمان شي غږ درته نه کړو دا خپله بادشاهي به دې برقراري زمونږ وزیر به یې بادشاهي عزت به درته میلاو شي ویې نه زه خو د بوتانو عبادت نه پرېږدم وی تیار شه جنګ یې ورسره وکړ بادشاه یې مړ او د بادشاه وزیران هم پکې مړه شو علاقه حضرت سلیمان علیه السلام فتح کړه د دې بادشاه یو لور وه مسلمانه شوه بعضې خاندان یې مسلمانان شو مسلمانه شو په قید و بند کې دا پیدله چې کومه علاقه پته شي نو په قید و بند کې ونیولی شي دا لور یې ډېره غمجنه او ډېره ښایسته خوبصورته وه یاره وایي زه خو ما خو یو ارمان دی او دې قیدیانو کې بیا دی چې د بادشاه د کور کم قیدیان هغې ځان لي ځان له ځای وله ورکړي هم قیدیان جدی نو دا خو خاصه قیدنه وه وی زما یو تمنا ده که ستاسو دا سلیمان دا بادشاه ما سره نکاح کول غواړي مسلمان نو ما سره دې نکاح وکړي سلیمان علیه السلام ته چال وی ډېره ښه خبره دغه جینۍ په نکاح واغېست مسلمان مخکې کافر او چې مسلمان چې خو مسلمان د مسلمان ورور مسلمان قدر مسلمان دا به غمجنه وه ډېره زیاته فکرمنه به وه خدای پاک د سلیمان علیه السلام په زړه کې ورسره مینه پیدا هر وخت په دې جینۍ جاړل سلیمان علیه السلام ورته په څه جاړی وی داسې وکړه چې زما د پلار د زمانې کم نوکرانو او کمې وینځې او زمونږ خدمت به یې کومه ماله راوله ډېره ښه ده خو اسانه خبره د دې د پلار په دور کې چې څومره وینځې وې او غلامان او نوکران مې وله راوست دا به د خدمتي به څه نور څه بیا به هم غمجنه چې سلیمان علیه السلام به راغی دی به جړل ولې جاړئ وی ما ته خپل پلار را یادېږي ګوره ښځې پلار د کافر او جهنم خشاک او ته مسلمان یې د خدای شکر نه ادا کړې شکر وباسه د کفر نه خدای بچ کړی او الله مسلمانه کړی او بیا د خدای پیغمبر زما نکاح له خدای راوستی او مخکې د پوټېنۍ بادشاهي وه د پلار اوس خو په ټوله دنیا کې بادشاهي ده سلیمان علیه السلام د الله نه سوال کړی رب هب لي ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي الله داسې بادشاهي راکړي چې زما نه پس تر قیامته پورې د بل چا دي نو په اوچو او په شنو باندې او په دریابونو او په انسانانو او پیریانو یو شان په ټوله دنیا حکومت د ټول هغه سړي په نکاح کې چې د هغه په ټوله دنیا حکومت ستا په ټوله دنیا حکومت دی هسې پلار پسې جاړئ تا غمجنه وه وی ته ما خوشحالی سلیمان علیه السلام ته وی او وی ښځه ما په خوشحالۍ نو د ما خوشحالي په یو څیز کېږي چې د پیریانو ته ووایه چې زما د پلار یو بوت ما ته جوړ کړی او دې کوټه کې راته ولګېد دغه زمانه کې بوتان جوړول جیز و عبادت یې منه او تصویرونه جوړول جیز و خلکو به ځان له تصویرونه جوړول عبادت منه قرآن شریف کې الله فرمایي وی دې پیریانو یعملون له ما یشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا على داود شكرا وكثيرا من عبادي الشكور غټ غټ حوضونه به ولا جوړول غټ غټ لوښي به ولا جوړول او تماثیل تاچو ته ډیزاینونه بوتان به جوړول بیت المقدس کې بوتان پراتو عبادت به منو خلکو به خپل پلار پوت جوړ کړو ځان سره به کوټه کې خاو او تصویرونه به جوړول دا نقشې په دیوالونو باندې یاره عبادت منو نور تصویر سادي دا جایز و اوس ګورې بالکل منه الله وایي نبی علیہ السلام فرمایي چې الله وایي حدیث قدسی دی تاسو زما په شان چې نه جوړوئ تا دغه نقشې جوړوئ زه که طاقت مې د غنم د دانې په شان اداره جوړه کړې که نه زه سره وایي د اربچه د دانې په شان یو سره جوړه کړې جوړه نه شي نه ولې د خدای سره ځان برابروئ چې خدای هغه انسان پیدا کړی چې روس پکې نشته زه هم داسې پیدا کوم او جوړم چې هغسې خو وایي که روس پکې نه که نه خدای منع کړې ده د خدای پیغمبر منع کړې ده د غیر دیرو خیر د اجازت درته شته د ډول دپاره دا هم د ډول دپاره جوړولو چې لکه اونه جوړه کړه د غیر نقشه جوړه کړه سندرې د اوبو د وروج باندې علما لیکي بیا
چې که انسان د زیرو تصویر ضرورت و نو هغه ځای کې چې انسان په دا منځ کې پرې کې او کوم ځای کې چې انسان پرې شي او جندې نه پاتې کېږي دومره جوړولی شي. لکه په خېټه کې چې انسان پرې کې جندې نه پاتې کېږي نو د خېټې پورې دا بله تصویر دا هم د ضرورت بې ضرورته نه ګوري. لکه نوټ دی مثلا شناختي کارت دی ایډنټي کارت دی پاسپورټ دی دا د ضرورت دپاره بې ضرورته هم انسان نه که لاس پرې کې جندې پاتې کېږي نو دا د تصویر چې لاس سینې هغه معنه ده چې دا دې ځای کې تصویر کټ شوي چې ګډلفرد انسان هلته کټ کې جندې نه پاتې کېږي دا د ضرورت دپاره دې بې ضرورته ده. نو دا منې تصویرونه ښه د موبایلونو دا او یا داسې لیکل د دې نه ځان ساتئ په هر کیف وایي ما له نه زمانې کې دا جایز وي دا تصویرونه وایي ما له زما د پلار او پیریانو ته واچوو خشته ډیزاین جوړ کړي نقشه چې داسې چې زما د پلار هوبهو شکل وي نو بیا زما غم په ختمي هغې ته نه ګورم تسلي به مې کېږي وایي دا خو اسانه خبره پیریانو ته یې حکم وکړو چې چا د دې پلار لیدلی هغې به جوړ کړو یو خشته مزېدار د دې د پلار شکل یې جوړ کړ اچھا هغې ته یې کوټه کې کېښود یو ګوره فرق پکې شته وی ټیک دی او بیا د دې پلار چې به که جامې په ژوند غوښتې هغسې جامې دې برابر کړې هغې وي بیت ته واچول وی په دې به زه د خپل پلار تسلي کوم وی په خوشحاله یم حضرت سلیمان علیه السلام څنګه دې تېرې شوې هغې بیت ته تجدید شروع سلیمان علیه السلام خو ته نه دي خبر او یوازې دې ښځې یې نه د هغې چې څومره مینځې وې چې څنګه به یې د هغه بادشاه په کور کې عبادت کوو خو د دې مینځې وې د دې نوکرانې وې او ورسره دي همغه شی د سلیمان علیه السلام په کور کې شروع شو دته پته نه لګي نه خبره ده چې دې به هغې بیا به عبادت نه کوو چې دې به بهر ورته عبادت او سجدې به یې شروع کړي د دې یو عالم و د حضرت سلیمان علیه السلام د تورات یوسف ابن برخیه هغه به وعظ او نصیحت کوه هغه له خدای په ښکلی اواز هم ورکړی او د هغه په اواز کې اثر هم بعض انسان الله اواز خشته خدای پاک ورکړي او اواز کې اثر وي یو ځل یې بني اسرائیل لا یو ځای کړل وی سلیمان علیه السلام اجازه دي دې قوم ته یو څو خبرې کوم وی څه ورته وی وی د پیغمبرانو واقعات ورته بیان نو دې یوسف د پیغمبرانو واقعات د آدم علیه السلام نه شروع کړل او د یو پیغمبر واقع بیانول حتی چې سلیمان علیه السلام نه ورسېد یا سلیمان علیه السلام د لکانې واقعات یې ذکر کړل باقي بد شو وایونه سلیمان علیه السلام چې خپل تخت ته واپس راغی دې راغی یوسف بن برخیه ورته وی د نمې غټه ګیله ده ویه څنګه وی د ټولو پیغمبرانو د پوره واقعات ذکر کړل او زما د صرف د لکانې قصه ذکر کړه او باقي دې هغه ذکر یې ونه کړه یا باقي مې ونه کړه وی ولې وی باقي مې ځکه ونه کړه چې باقي ته خبر یې نه وی نه زه خو نه یم خبر وی ستا کور کې د بوت عبادت کېږي د غیر الله د خدای نه ما سوا د بوتانو عبادت کېږي دا شرک عبادت به صرف د یا الله کوو او که چا د الله سره په عبادت کې بل څوک ملګری کړل دې ته شرک وایي کفر دی دا ډېر لوی جرم دی او عظیمه ګناه ده په دې پوه شو وی ښه څلوېښت ودې دا کار شو 40 دی هغه منډک نه هغه بیبي یې راونیوله تحقیق چې وشو خبره یې رښتیا وه هغه بوټې مات کړې ټوټې یې کړه هغې بیبي له هم سزا ورکړه هغې نورو له هم سزا ورکړه سلیمان علیه السلام پوه شو چې دا خو زما په کور کې لوی جرم شوی دی ما له هر کله چې الله به دا سزا راکوي هغې یو ګوته هغې کې الله ډېر لوی کمالات یې ښودي او داسې کمالات وي چې دا چیپیریان او دا ارڅ او دا شیطانات د هغې ګوتې د وجې نه تابع او په هغې د پاسه ابن عباس رضی الله عنه لیکلی دی وی په هغه ګوتې د پاسه دا الفاظ لیکلی شوي وو اللهم احیني سعیدا وامتني شهیدا خدایه ما له د نیکبختیا ژوند راکړي ژوند چې مې نیکبختی او خدایه ما د شهیدانو راکړي دې په ګوته لیکلی اللهم احیني سعیدا د سعادت او د نیکبختیا چې د نیکبخت هم داسې ژوند راکړي خدای دې مونږ هم داسې ژوند راکړي او بیا لیکي ورپسې وامتني شهیدا چې خدایه مرګ د شهادت راکړي دا به یې ګوتې ته کتل هر وخت نو چې دې به کله غسلخانې ته ته الله نو به ګوره اللهم چې غسلخانې ته به کله ته نو ګوته به یې وویسته دا یاد ساتئ وروڼو دا ګوتې د سرو زرو د سپینو زرو جوړول دا ګورې منه دي ښه سړو دپاره هره قسمه ګوته منه ده که د سرو یو که د سپینو یو که د کاڼو د سرو زرو استعمال خو ډېر خطرناک دی په قیامت په ورځ دا ګوتې چې چا جوړې کړي نو خدای پاک به د ده په ګوتو کې دقسې زنځیرونه واچوي د جهنم زنځیرونه به یې راکاږي به البته د سپینو زرو د 3.5 ماسو پورې اجازت شته د سپینو زرو ګوته د 3.5 ماسو پورې د هغې نه زیاته نه
هغه علما وایي د سپینو زرو ګوته د درې نیمو ماسو هغه چاله اجازت دی چې څوک پرې پاسه مهر جوړ کړي، ځکه حضور پاک مې د پاسه مهر جوړ کړی. او که چا داسې ګوته اچولي په هغې د الله نوم یې نو دی به غسلخانې ته استنجا دی ته نه داخلوي، وایي چې مقدسمات یې ته دا ګوته بې بي له ورکړه چې وګوت بیا به یې وله ورکړه. یو ځل غسلخانې ته لاړ، دا ګوته یې بي بي له ورکړه. یو سرکشه شیطان راغی د سلیمان علیه السلام په شکل، وایي ته یې ګوته راکړه او د سلیمان علیه السلام په شکل ګوته یې ورکړه. شیطان لاړ په تخت شاهي کېناست، شکل د سلیمان علیه السلام او ګوته ورسره راغی کې خو کمالات بادشاهي یې شروع کړه، ټول خلک یې تابع دي. سلیمان علیه السلام چې د غسلخانې نه راووت، بیبي ته یې ګوته راکړه، وایي ګوته مې درنه کړه څه؟ وایي کله؟ وایي اوس ته راغلې ته راغلې ګوته دې غوښته ما درکړه دوباره یې غواړې. ښځه پوه شو پوه شو چې کیس خو بل شان شوی دی او ما ته زما سزا جوړ شو کېدو والا ده چې باروت حکومت رواز دی چې تخت شاهي راورغې بل سړی د په شاک ناست دی. چاته ځان ور مخکې که د سلیمان ابن ونې کرولی سلیمان خو هغه دی چې ناست دی. ویې شو پته الله راغلیم او الله به مې څه انتظام کوي. لار د دریاب غاړې ده او هلته الله ته جلل شروع کړل، یا الله ما جرم کړی دی، واقعي ما زیاتې کړی دی. ګوره دی څه جرم نو ځکه د ماده کې بوت جوړول جیز او عبادت خو نه کوو نه د په حکم کېده، لیکن او لوی سړی چې لږه غلطي ممکن الله پرې مضبوطه سزا ورکړي. یونس علیه السلام څه ګناه خو نه وه کړې او د هغوی ګېډې ته خدای پاک وروسه چې د الله نه بې مشورې د وطاته روان شوی و. الله خو منې کړی نو چې مزه جاري الله ته او جرا کوي او هلته به خلکو مچیمارانو میان به یې نیول، هغې سره به یې خپل ګذرایقات کو، هغې به ورته ډوډۍ مولی کب ورکړه، ځان نه به یې پوخ کو، هغې سره به یې خدمت هم کو او په جلا کر دی. وی خو حکومت خو چلېږي خو چې کم نیکان علما بزرګان دي هغې بل شان شی محسوسوي. هغې دا خو هغسې حکومت نه دی لکه څنګه چې مخکې حکومت و. سړی هغه سړی د سلیمان علیه السلام هغې خو یرومنه دی، پیریان هغسې تابع دي، تار هغسې نه د ګناه امرونه چالي کي جالوګېږي، مخکې د نیکۍ او د ګناه اړه چلېږي. دا وکړې دا وکړې دا وکړې بیبیانې پوهې وې، بیبیانې خو پوه شوې چې شی بل چا وړی دی، اوس خو مداخلت هم نه کېږي. بیا هغې خپل میټینګ د علماو عالمانو راوغوښت، وی تاسو څه محسوسوئ؟ ټولو ویل بلکل محسوسوو. وی څه محسوسوئ؟ وی موږ دا هغه حکومت نه محسوسوو کوم چې څو ورځې مخکې و. یا خو سلیمان علیه السلام دماغ خراب شوي دي، یو وخت دی خو څه فرق پکې راغلی دی، او یا څه مسله ده هم څه چل کې دی. بیبیانو نه چې تپوس وکړه هغې ورته وایي چې او بلکل هم داسې ده. هغې بیبي معلومه چې دقسې ما نه ګوته یو ځل یو او بیا راغی وي چې زما ګوته راکړه، اوس نور نه پوهېږم، خو موږ ته هم دا نه معلومېږي او نه موږ دې ځان ته پرېږدو. خدایه داسې کېږي. هغې توراتونه راواغېستل، هغه علماو نیکانو خلکو او د هغې تلاوتونه یې شروع کړل. بیا چې دا شیطان پوه شو چې اوس خو ګېرېدو والی، نو د هغه تخت نه والوتله او ګوته یې په دریاب کې وغورځوله. مطلب یې دا و چې که دا ګوته سلیمان علیه السلام له په ګوته وړله خو بیا موږ تابع یو، راشه دریاب کې به یې وغورځوم نو کم از کم موږ له غضبه خلاص شو که هغه یو کب تېره کړه او اتفاق ته ګوره چې د سلیمان علیه السلام د کوم مچیمان سره به کار کو، هغې مچیمان دوه کبان راوویستل، د دې هغه یو پکې ځان نه خرڅ کړه چې دا هغه وسپور د په منځ کې اوسې راګوته پکې راووته. نو دا په کومه ورځ چې حضرت سلیمان علیه السلام ته دوباره بادشاهي میلاو شوه، دا بیا چورې ورځ وه. لوی لوی بادشاهان حضرت سلیمان علیه السلام چې داسې بادشاهي وه چې په مخ د ځمکه داسې بادشاهي د چا هم نه ده راغلې. څنګه بادشاهي یې وه؟ رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي دا الله نه یو درخواست کړی دی، رب اغفر لی، الله ما وبخه. لومبی سوال خدا کوي، رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدی انک انت الوهاب. خدای ما وبخه او داسې بادشاهي راکړه چې تر قیامته پورې د بل چا سره مناسب نه، تر قیامته پورې داسې بادشاهي د بل چا را نشي، داسې راله راکړه انک انت الوهاب. او خدای دا کار ته کولی شي، داسې بادشاهي ما ته را بخلی شي، را کولی شي راله. هغه دعای قبوله شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی هغه دعای قبوله ده. وی یو ځل مونځ مې کو، نو یو شیطان دی
هغه ما ته اوړي راوړي د مانځه نه مخکې یو شغله راوړله او ما د اور شغله مخې ته غورځوي وی ور ټوپ مې کړی په کلک مې راونیو پیرې دی پیرې کلک مې راونیوه وی ما وی چې د جومات د ستن پورې تړم چې دا مدینې دا ماشومان ور باندې لوبې کوي خو د ما د رور د سلیمان علیه السلام دعا مې را یاده شوه چې رب هب لی ملکا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب خدای داسې بادشاہي راکړي چې د بل چا ني نو هغه په پیریانو حکومت نو که ما دینې وه نو په دې پیري زمام یو حکومت راته د هغه دعا کې لږ نقصان راته نو فرددته خاصعا مې زر کښه شه په مخه دی نو داسې بادشاہي خدای ورکړې وه چې د هغې په شان بادشاہي د بل چا نه وه پیریان تابع دي قرآن شریف کې الله فرمایي زه نه ویم هوا تابع ده قرآن شریف کې الله فرمایي ولسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر د سحر نه تر غرمې پورې به د تخت د یو میاشت مزل کو او بیا د غرمې نه پس تر مازدیګره پورې د تخت به د یو میاشت مزل کو او تفسیر ابن کثیر لیکلی دی حافظ ابن کثیر تختم عجیبه شاهی تختو یو قالین به د پاسه پروتو او څومره کرسۍ به پې پرتې وې 6 لکه کرسۍ به پې پرتې وې ستا په جس کې 350-400 کرسۍ لګېدلې او چې دا غټ دو منزله جدي نو زیات نه زیات 450-500 کرسۍ دي شي او بیا څومره بالا ده 6 لکه کرسۍ به لګېدلې وې په دې قالین د پاسه په دې تخت د پاسه او دا 6 لکه کرسۍ کې لومبې به هغه خلک و چې هغه په انسانانو کې نیکان خلک او بیا به وروسته ورپسې هغه خلک و چې په پیریانو کې هغه نیکان او صالحان خلک لوی شاهي دربار دی او په هغې کې دا تخت لګېدلی دی او مرغۍ پې د پاسه ابن کثیر لیکلي دي د پاسه پې مرغۍ او دا وزر القوي او د پاسه دي چې په دې باندې لکه د چترۍ سوري وي او هوا تابع ده رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي زینب هوا تابع ده نو هوا یخم تابع ده چې کله ضرورت راځي نو یخ هوا لګي او ګرم هم تابع ده چې کله ضرورت راځي نو ګرمه هوا لګي دا تخت به اوچت شي مونږ خلک چې جهاز کې اوچت شي نو شیشه کې یو خوا ګورو سیل کوو هلکه څه منظر دی او شیشه کې بل خوا ګورو چې وګورو چې دا دریاب دی او که دا غرونه دي او د سلیمان علیه السلام یو خوا بل خوا کتل نو چې به کله تخت په هوا شو نو سر به یې ښکته کو د رب العالمین شکریه به ادا کول خدای ستا شکر دی الله دا دومره هوا دی راله تابع کړې ده او دا به روان شو قرآن شریف کې الله فرمایي رخاء حیث اصاب چې ما ولا باد تابع کړو خو داسې لکه دا اوس دا هوا برپه وي کله طوفان راشي کله زول راشي او طوفان راشي نو جز غرق کی جز غلبیږي راغلبیږي بعضې وخت هغه کپتان د جز اعلان وکړي چې موسم خراب دی او خراب موسم کې جز تلیم نشي او قرآن شریف کې الله فرمایي رخاء دا باد داسې تابع و چې د باد کې لقړوق نو طوفان پکې نو هغه ګوله پکې نه و چې تابعېږي او نه د خراب موسم څه احتمال پکې رخاء چې کم خوا به ته او کم ځای ته بنیته نو باد د تابع و ښه اطمینان سره به هغه ځای ته رسو اوس دا خلک وایي که نه وی دا باد پخوا به خلک اوس خو هغه شی ختم شو اوس هم چې دا هوایي جز بره خیږي نو د هوا په زور باندې خیږي د هوا په زور دی روان دی بره هلکه دا خو بره یخني ده او کله ګرمي ده او دا تخت به څنګه په هوا ته دا د سلیمان علیه السلام معجزه ده دا به نه وی چې لکه اوس جس څنګه دي داسې به ته نه جس په اسبابو روان دی او معجزه کې اسباب نه د پیغمبر د ګوتو نه اوبه بهېږي نو هغسې نلکه خو دلته نه لګېدلې چې اوبه ترې روانې دي او نه شاته نه کوي شته د الله طاقت دی معجزه د پیغمبر دپاره د رب العالمین یو طاقت دی بس د الله د طاقت مقابله څوک نه شي کولی دا لوی تخت به په هوا تابع شوه حیوانات تابع دي ټول حیوانات ورسره خبرې کوي خبرې قرآن شریف کې الله وایي زه نه په لاره روان دی او په لښکر دی ورسره په ځمکه روان دی دې وخت کې لوی لښکر دی او د دنیا فوج دی یو میږی د سوړې نه بار راوتې ده د میږو مشره مور چې ده هغه د خپلو میږو ته اعلان کوي یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم دا قرآن شریف کې الله وایي لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون اے میگو شابه فورا خپل سړو ته ننوځئ سلیمان علیه السلام سره د خپلو لښکرو را روان دی ګورې ریز مریض هم نه کي د هغې د خپو لاندې که رالی دل به شی دا اواز سلیمان علیه السلام واورېده رښتیا ووایې موږ د میږي اواز اورو نه
میږي خپل منځ کې لګیا دي خبرې کوي موږ یې आवाज نه اورو دا आवाजونه کوي خو موږ ته پته نه موږ یې نه اورو مارغې خبرې کوي موږ پې نه پوهېږو نه اورو او که وویرو په مطلب یې نه پوهېږو میږي لګیا دي میږو سړو ته ننوځئ شابه فورا سلیمان علیه السلام سره د لښکرو را روان دی او د خپو لاندې مدل نه کي فتبسم ضاحکا من قولها چې سلیمان علیه السلام دا خبره واورېده مسکې شو ویې خندل مسکې شو قرآن وایي فتبسم ضاحکا مسکې شو لګې خندل اوهو میږې ته هم پته دا حیوانات الله خبرې دي ته پته قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې وعلمنا منطق الطير ما د مارغانو په خبرو پې کړی نو ځان سره به دغه ګرځو هدهد ملا جرګک به ځان سره ګرځو ملا جرګک له الله دا یو پوهه ورکړې ده چې هغه یو ځای کې پته ورته لګي چې اوبه دلته څومره لاندې دي 10 ګزه لاندې دي او که 20 ګزه لاندې دي اوبه دې بیا خوږې دي او که دې ترخې دي نو ملا جرګک به ځان سره ګرځو دې دپاره چې ما ته د اوبو یو ځای ته لاړ هلته ملا جرګک وګورې نشته نو غوسه شو لمانځه وخت اوس او دلته چې مونږ ته څه پته لګي چې اوبه څومره لاندې دي څومره ځای کیو کنه چې اوبه ځان له راوباسو ځکه پیریان او دیوان په قبضه کې دي ملا جرګک نشته قسم یې وخوړه قرآن شریف کې الله وایي وی که دا ملا جرګک ماله په ګوتو راغی نو زه به یې وجنم پرېږدم یې نه وجنم ذبحه کوم بیا به سخته سزا وله ورکوم دې کې ملا جرګک راغی چېرته تللی اوس ګوره داسې ته ویلی چې ملا جرګک ته چې چېرته تللی خپل توتي ته ویلی چې چېرته تللی وي خارو ته وی چې د سپي ته ویلې چې ته تللی وې باقاعده خبرې ورسره کوي په خبرو یې پوهېږي هغه ډېر هوښیار و دا نوې ناشنا سیل او سیاحت دار چا خوښي ملا جرګک هوښیار و هغه وی صاحب دلته را سره نور ملګري یو ځای شو په دې ونه ناست وم هغې وی چې دلته یو ډېر زبردست ښار دی چکر نه لګې ما وی راشه سیل به وکړم خپل اقا ته به هله ویم چې دا ښار څوک دی او کوم ځای دی لړم صاحب دا د یو کلی سبا ورته وایي د هغې یو بادشاه ده او هغه د بوتانو عبادت کوي ګوره څومره لوی طاقت خدای سلیمان علیه السلام له ورکړی دا ومانه که نه په هوا کې روان دی پیریان تابع دي لیکن د غیب ویله مو سره ګورې بیا هم نشته د ملا جرجک نه معلومات کوي چې اوبه څومره لاندې دي څومره نه دي قرآن وایي او ملا جرجک نه معلومات کوي ملا جرجک ورته وایي چې هلته کې بله بادشاه ده او هغوی د بوتانو عبادت کوي بوتانو عبادت کوي ودرېږه ښه یو خط تله در کوم د یو سا دا خط ورغورځوه پته دې لګو چې ته رښتونې او که دروغجنې نو خط یې وله مخ وکړه کې کېښود هغه لاړ والوته او خط یې هغه ملکې بلقیس ته په غېږ کې ورغورځو واپس راغی مې وله په غېږ کې ورغورځو هغې کې ورته سلیمان علیه السلام لیکلي وي نو سلیمان انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالو علی واتوني مسلمین چې ما ته زما تابع کېږې به دا کفر و شرک به پرېږدې ایمان به راوړی خبره مې دې پورې کوله د هغه پوره قصه درته نه کوم خو چې زما کوم ځای کې مقصد د هغې له راځم چې حیوانات تابع دي خبرې ورسره کوي میږو په خبرو باندې پوهېږي خبرې ورسره کوي باقاعده خبرې اوري او پوهېږي او پیریان یې تابع دي داسې حکومت یې نن سبا یو پیری څوک نشي تابع کولی پیریان یې تابع دي او پیریان یې څنګه تابع دي داسې تابع دي قرآن شریف کې الله فرمایي په دریاب کې غوټې وایي او ملغلرې او یاقوت او مرجان او دا لالونه وله راوباسي داسې تابع دي واصلنا له عین القطر قرآن شریف کې الله فرمایي وی تانبو پیتل مې موته آسان کړي قیمتي شی په هغه زمانه کې تانبو پیتلو اوس هم قیمتي شی دی آبادی کې به تانبو د پیتلو استعمال کو په دروازو کې او په پیلرو کې او په نقشو نگار کې به داغه استعمال کو الله وی داسې موته آسان کړو چې د پیتلو غټ کان بو او چې ګوتې به ورولې داسې به او به لکه د اوبو په شان دي ته چې تانبو پیتل ویلې کې څونه خرچې پکې هغه چې به یو کوف پناره کړې نو ویلې بشوا او چې څه به ته جوړول او کومه نقشه به ته جوړول او کوم ډیزاین به ته جوړول هغه څه جوړول شي دې بل کمال رب العالمین ورکړو ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه قرآن شریف وی به پیریان مې مطابق کړو من يعمل بين يديه د مخ کې به کار کو باذن ربه د الله په حکم او چې کوم پیری به کار کې سستی کول او کار به نه کو نو قرآن کې الله سوي ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير چې کوم پیری به د سليمان عليه السلام خبره نه منله او کار به نه کو موږ مضبوطه سزا ولا ورکوله الله قرآن شریف کې فرمایي نو رب العالمین د پیغمبر ټوله توجه خو څه ته دین طرف ته نو د الله په حکم بیت المقدس جوړول شروع کړل
او دریاب کې موږ پوي د دریاب د ویخ نم د ملغلره او د جواهرات راوړل شي کار کوي. نو رب العالمین په حکم باندې د بیت المقدس یو ډیر خشته مزیدار نقشه جوړه کړه او پیریان یې راغون کړل دا نقشه والے او کار شروع کې بیت المقدس به جوړو. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قرآن شریف کې الله فرمایي وی غټ غټ بلډینګونه به سليمان عليه السلام لري پیریانو جوړول او پخلی به ولا کول. نو څنګه پخلی به ولا کول؟ دیګونه به ولا پخول. خدا نه د موږ د دیګ پشان دیګا. قرآن شریف کوي قدور الراسيات هغه دیګ چې څوک د ځای نه لقول نشي. غټ غټ دیګونه څوک د ځای نه نشي راقولی هغه دیګونه به ولا پخول. او جناب د دنیا دعوت به خلک براتله او لنګر به چلیده او شاهي دربار به نقشه ورکړه سليمان عليه السلام وی دا بیت المقدس په دې نقشه جوړول غواړي ډېره ښه ده صاحب. او دته رب العالمین حکم وکړه چې ته یو کوټې ته ننوځه دوی له نقشه ورکړه دوی به خپل کار کوي او ته یو کوټې ته ننوځه او زما د عبادت د اعتکاف نیت وکړه. هیڅوک به تاله نه راځي ستا د رزق د ډوډۍ تنظیم به زموي. لکه اوس سړی جونګړې ته ننوځي چله وباسي څلوېښت ورځې دا بزرګان نیکان صالحان یا جومات ته ننوځي او ځان نه څادر ته وکړي او څلوېښت ورځې څوک 2 میاشتې څوک 3 میاشتې اعتکاف کوي او چله وباسي خو دله خو بچي او ملګري ډوډۍ راوړي که نه هغه پیغمبر دی د الله حکم دی نه یو شیش محل ځان له جوړ کړه مزېدار هغې کې ښه په قلار کښېنه خپل عبادت کوه او دې پیریانو ته داسې نظر کوه چې دې کار کوي او که کار نه کوي نور زما کار دی هېڅوک به نه راځي لګیا اوسه خپل عبادت کوه ډوډۍ انتظام به دله زه کوم. د خپلو وزیرانو نه اجازت واخېسته چې تاسو خپل محکمې هر یو وزیر چلوئ بس د ما اخري وزیر او په دې اخري ورځو کې د الله په حکم زه د شیش محل ته د شیشو دې محل ته ننوتم ما سره دې چا به څه کار نه زه به د خپل پروردګار عبادت کوم او د داسې ځای کې محل جوړ کړی و چې دا ما ته بیت المقدس جومات بښکاري او د جومات کار مې د پیریانو ته حواله کړي پیش او جوړولی پیش. هر وزیر ته خپل کار حواله دی. ته زراعت کوه ته د خلکو منځ کې قضا کوه انصاف قایموه ته د خپل جهادونه کوه دا فلانکي وزیر د فلانکي او دا فلانکي د فلانکي او فلانکي د فلانکي هر چا ته خپل کار حواله شو او باس نور د سلطنت کار تاسو ته ما منتقل کړه. دغه شیش محل کې به د خپل عبادت کوم د الله نه ستاسو ډوډۍ غواړم نه جامه غواړم نو به زما الله به زما انتظام کوي او پیریانو باندې به زما نظري تکړه شی تاسو کار کوئ دا نقشه او دې مطابق به تاسو کار کوئ. بهترین طریقې سره بیت المقدس به جوړئ لګیا دې ورته ګوري او دقسې دا کونټۍ راغشتې ده دا کونټۍ او دې دقه دې خپلې زنې ته نیولې ده او د الله تعالی عبادت کوي. رهبانیت زمونږ په امت کې منع دی. مونږ خلک به عبادت هم کوو او خپل بیبي سره تعلقات به هم ساتو او خپلو بچو له به رزق هم ګټو او خپل غم خادي به هم کوو او د جمع منزله به هم راځو. زمونږ په شریعت کې دا رهبانیت منع دی. هغې دپاره دا جایز و په هغه زمانه کې چې که ته یو کال له شپږو میاشتو رمضان له شوې او هېچا سره تعلقات نه نو تاله جایز دی. لګیا دی هغه خپل عبادت رهبانیت کې اکونټۍ راغشتې ده دقه زنې ته یې نیولې ده او دې پیریانو ته دقسې نیغ نیغ ګوري او د خدای ذکر وسکار کوي او پیریان لګیا دي دلادل کار کوي. څوک لګیا دي خښتې راوړي دغه راوړي تیږې راوړي څوک ټیلونه راوباسي هغې باندې کار کوي او څوک تانبه او پیتل راوړي او په هغې کې لګیا دي کار کوي. یو ورځ نه دوه ورځې نه په کلونو لګیا دي او خدمت کوي. او هغه نقشه چې سلیمان علیه السلام ورکړی د هغه انجینرانو په مخ کې لګیا دی خپل کار روان دی او داسې دته ګوري چې سلیمان علیه السلام مونږ ته خیال دی که نه دی بل وایي او لکه هغه دی مونږ ته نه ګوري ښه ور ډبل کار کوه چې کم پیري به خوا دې خوا کول نورو پیریانو ته به یې وي اوچتې کوي په دې دریاب کې له غوټۍ ورکوي. هغه افسران به یې تلل له پیریانو داسې به کتل هلکه ګورې تکړه کار کوی ښه سلیمان هم نیغ دې خوا مونږ ته ګوري. هغه سره الله څه چل کړی و د هغه نه خدای سیستې وه دې ته یې ډډه والې ده او روح ته رب العالمین لر کړی ساتي وتی دا خو د پیغمبر وجود دا خوره نه خوري دا قانون دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې تاسو راځئ په ما سلام اچوئ ستاسو سلام به زه اورم. صحابه ورته وی د الله رسوله ستا وجود خو به خوري شوي نو ته به څنګه زموږ سلام اورې وی ان الله حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء وی الله په ځمکه دا حرامه کړې ده چې د پیغمبر وجود دی وخوري ځمکه به د پیغمبر وجود نه خوري بلکې یو روایت کې داسې دي چې الانبیاء احیاء یرزقون فی قبورهم پیغمبران په خپلو قبرونو کې جمدي دي رب العالمین رزق او روزي ورکوي.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې معراج ته تکله نو وی فرمایل وی تلم وی موسی علیہ السلام می ولید حضرت موسی علیہ السلام وی یصلی فی قبره په خپل قبر کې لګیا دی او خپل منځ کوي خپل قبر کې لګیا دی او منځ کوي موسی علیہ السلام می ولید نو دا پیغمبر وجود نه خوري کیږي او نه دا پیغمبر وجود ته خور او څه نقصان رسیږي رب العالمین ټیم پورا ک دا مر ټیم پورا شو سات لاله والوته سالاله او سلیمان علیہ السلام دا قصه لګیا دې ځنه ته لرګي خپل کونټه لمه کړی دا او سات لاله وسرونو تعمیر نیمګړی پاتې دی او سلیمان علیہ السلام وفات شو دا ده مقصد خبره ده رب العالمین ولې او خاصه نیټه مقرر کړی و کله سلیمان علیہ السلام لسا نه وته او دې جمع دی بیت المقدس خلا تیار نه دی عقل سوی عقل خدا وجې دې جمع دی او دې بارم راوته او دې چکرم لګولې چې یو سړی د لری دنه په دوربین کې ګوري یو شیتا یا یو سړی په شیشه کې یا په کیمره کې یو شیتا ګوري او یو سړی راشي او مخامخ په چکر لګي دواړو کې فرق شته کې نشته عقل سوی عقل وای چې الله دومره صبر خو به ورته کړی چې دا بیت المقدس خو جوړ شوی الله دومره صبر باندې ورته کړی وي چې د بیت المقدس خو جوړیږي د عبادت لپاره چې یو منځ به د جمع پکې کړی وي یو سړی چې کور جوړي مقصد یې پکې سي چې زه په دې کور کې اوسم یو سړی جمعات جوړي او شروع په او کې په دامنس کې پکې مل شو خلک سوي اوه دې غریب خوري په مینا جمعات روان کړو یاره چې دون عمر خو وی چې د یو منځ خو پکې کړی وي اوس عقل ستا یو سوي فیصله د الله بلده دغه کې ما غرض دی اوس عقل وای چې لک دونه جون دی وي چې سليمان عليه السلام دا جمعات په خپل سترګو د جوړېدو نه پس لیدلې عقل وای چې پرېر محبت او مینه جمعات روان کړي دي او دا ته مکمل شوی وي او دغه معاینه کړي وسخون به کړي عقل وای چې دا جمعات جوړو د عبادت لپاره چې یو مسخه جمع پکې کړي وي یو ورځ اعتکاف پکې کړي وي دا زما عقل وای دا الله فیصله سوی الله فیصله دا وی چې الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها چې کوم روزي مولا مقرر کړی دا هغه روزي اخري او هغه پوره شي نجومات کې نیمګړی می وجنم با صاحب او باس واده کې نه دی کړی کویدنې کړی دا او سبه ډولې دا نو ثابت او باسم چې نیټه پوره شو الله دا وی زما عقل سوی یو ورځ خو به وته کتلو چې دا واده د خوشحالي خو لیدلې نه نه پالنګ باندې به ثواب باسم زما قانون الله وی دا دی دا الله قانون سوی بچول روان دی لاس کې میوه نیولې ده چې دا بچول وړم زما عقل خدا و چې ډېره خواري کړې ده او ډېر په مینه کې روان دی چې کور ته ورسي او دا امونه خو دې بچو سره یو ځای خوړلې زما عقل دا وایي دا الله فیصله سوی نه امونه به پلار کې د ګوتې نه غورځيږي او پلار کې به مري داسې ده که نه ده زما عقل او ستا عقل او دا خدای فیصله دلته کې یو بل سره ټکراو ده عقل یو سوی الله بل سوی عقل ناقص دی دا الله پوهه کامله ده عقل خدا وایي چې د نبی علیہ السلام 3 کاله عمر دی په 3 کاله کې د حضور پاک نه سونه خیر امت ته ورسېد وایه کنه عقل خدا وایي چې 3 کاله نه او 3 کاله عمر وي نو خیر به نور سونه رسېدلی عقل زما دا وایي خدای څه وایي الله وایي نه بس 63 سال عمر مې ولا فیصله کړې ده دومره به ډېر راته نږدې دی ډېر مې نیازبین دی ډېر مې خوښ دی ستاسو نه مې ډېر خوښ دی مخلوق نه مې ډېر خوښ دی مخلوق مې دغه د مخه راوستلی دنیا ته او هغه سره مې ډېره زیاته مینه ده او د ګناهګارو سفارش به هم پې کوم ستاسو نه ماته نږدې د پیغمبرانو سردار دی خپل عقل دې مه چلوه خو د ما فیصله دا ده چې عمر به 3 کالې په دنیا کې زیات بني دا د عبرت خبرې زما رو نو عقل وایي چې سلیمان علیه السلام خو دا جومات لږ لیدې وي که نه چې جوړ شوی دی او یو مونځ خو یې پکې کړی وي که نه د جوړېدو نه پس او لکه غوندې ناست دی پکې کړی وي که نه عقل دا وایي رب العالمین څه وایي نه زما فیصله دا ده چې ثابت یې وباسم دقسې تکیا والده دا کونټې دې ځنې تړمه کړې ده او پیریان هغې نه ګوري ورته هغې پې نه دي په دې باندې چې د سا وتې ده که ورته دا پته لګېدلې وي چې سلیمان علیه السلام خو وفات دی پیریانو بیا څو کار اخیستی شي هر څه به یې په نیمه کې پرېښو تښتېدلي به پیریان خو زورور خلک دي اور نه پیدا دي غوسه خو یې دومره ده چې څوک ټینګېدی ورته نه شي غوسناک قوم دی رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي فلما قضینا علیه الموت چې موږ په هغه د مرګ فیصله وکړه ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل من ساءته نو چې پریوته نو سلیمان اسلام را پریوته کونټه د وجه نه دلته کونټه علامه ده فلما قضينا عليه الموت ما دل على موته الا دابة الارض تاكل من ساءته فلما خر جرا پریوت
تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. پیریان وقت یلکا سلیمان علیہ السلام خواغه دی پریوته اخو وفات شوی دی الکه کونټه چې وکتل او دا خو شپږ میاشتې مخکې وفات شوی دی، بلکې حافظ ابن کثیر و یو کال مخکې وفات و، یو کال کونټه ته ډرواله ده، یو کال پیریان لګیا دي کار کوي او شیش محل ته دي تماشا کوي چې سلیمان موږ ته ګوري کنه ګوري زر رامنډه کې هلکه موږ ته نه ګوري ګوري حال پیریان لګیا دي او ډبل کار کوي او انجینران لګیا دي پیریانو کار کوي چې لاندې وکتل لکه دا وینه چې لګیدلې دي او دا دونه ځای خوړل سونه موده کې به دا خوري او هو دا خو یو کال شو چې وینه دې کونټه ته اړم دي او دا کونټه خوړلې ده. فلما خر چرا پریوته تبینت الجن، قران عجیب الفاظ دي، پیریانو ته پته ولګیدله لو كانوا يعلمون الغیب. لکه مونږ چې څنګه بعض خلک په انسانانو کې بعضو سره علم غیب دي، پیریان هم وایي بعض پیریانو سره علم غیب دي. او هو که زمونږ پیریانو سره د غیب علم وي دا دومره عذاب کې به ولې مبتلا وو. مونږ ته خو به یو کال مخکې پته لګېدلې وه چې سلیمان علیه السلام وفات شوی دی، دا ډبل کار به م ولې کوو. مرګ چې راشي سلیمان علیه السلام سره پیغمبري وه، ښه مضبوطه پیغمبري، بس د دنیا مرګ نه پیغمبری بچ نکلی شو. داسې سلطنت و چې داسې سلطنت قرآن وایي د بل چا نه تېر شوی دی او نه به راشي، هغې سلطنت بند نکلی شو. دومره ساعت کې به راوړم چې ته رزمه کې نه بس. بل څه وایي وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. وی ته به څومره ساعت کې راوړې؟ وی زه به دومره ساعت کې راوړم چې سترګه ته څومره رپې، سترګې رپ کېدله را رسو. دا ګورې من غلط خبرې نه دي، د ډایجسټ او د اخبار خبرې نه دي، دا د قرآن خبره ده، دا د الله خبره ده. خدا چې کوم وایي چې زه د لپاره د سترګې راوړم دا څوک دی؟ الذي عنده علم من الكتاب، دا هغه څوک دی چې د سلیمان علیه السلام په رعیت کې وزیرانو کې د تورات عالم دی، د تورات علم دی وسره، هغه ورته وایي اسم اعظم دی وسره، هغه ورته وایي علم من الكتاب. او یې دې دله راوړم دومره ساعت کې چې سترګه رپې د تکله شره ویړه پرپ د سترګې کې د بلقیس تخت هم یو شاهي تخت و، یو بهترین تختو پر اب دسترګې کې راوړو په میدان کې وته کېښو او د الله شکریا ادا کړه. داسې پیریانې تابع دي، داسې جنات تابع، داسې دیوان او په دریاب کې ورلغو پی وای داسې پیریان مرګ نه بچ نه شو، دنیا کې مرګ نه بچ نه شو، مرګ راغی ورته او خبره وسره حیوانات هم کوي او مرغان هم وسره کوي او د میګو په خبر هم پیږي او پویا خدای سونه ورکړی و. الله اکبر. بخاری شریف کې حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دوه ښځې وې، د یوې ښځې بچی شرمه خو تختو، د یو هم زوی دی او د بل هم زوی دی. اجم دی چې کوم پاتې شو یو وی دا زما بچی دی ستا هغه شرمخ تختولی دی، بل وی دا زما بچی دی ستا هغه شرمخ تختولی دی. اوس فیصله به په چا کوي؟ یو وی دا بچی زما دی ستا هغه دی تختولی، بل وی دا بچی زما دی ستا هغه تختولی دی. لاړل حضرت داود علیه السلام له سلیمان علیه السلام پلارو، هغه لا ورغی بچی دی مشرې سره چې کومه پکې مشره ده، هغه وی دا بچی زما دی ردی هغه شرمخ تختولی دی. هغه بل ته وی تاسو سره ثبوت گواه شته؟ هغه سره نه ثبوت نو سره گواه. نو هغه داود علیه السلام فیصله مشرې له ورکړه چې بار وروته سلیمان علیه السلام وته څه چل دی؟ وی دقه چل شوی دی. وی بابا مې څه فیصله وکړه؟ وی د مشرې له بچی ورکړه. وی ښه، وی په ما فیصله کوي چې د لوکم اکشر وی او صاحب دا فیصله راځه خدای لپاره وکړه، زماله په مطمئن نه دی. ټیک ده، پیغمبر فیصله ده، زه منم، انکار نکم. تیرا لوکا وی دې د لوکم یو بس حکم یې ورشه چاړه راوړې په دامیان به نیم کو، نیم به د مشري شو، نیم به د کشري شي. د خدا څخه فیصله کوم بچی به په دامیان د لوس نیم کم، نیم د مشري شو، نیم د کشري شو. بچی ته واغش چلی په سه لکراغي، مشره مطمئنه د غږ نه کوي، کشري چغه جوړ کړي. وی خدای لپاره مې لاله و د دې مشري شو خو مې لاله و، د دې مشري شو د دې شو خو مې لاله و. سليمان عليه السلام بچی راغی کشري وی استاد دوړه چا وته ویغه څنګه وی بل پټیم پړه کې پر اقرانه غو دې چې فریاد جوړ ک معلومیږي دا چې بچی د دې دی شور دې جوړ ک زړه درزار د دې بچی جوړ کړ چې خیر دې کداغي شي خو بچی خو د ما مخکې د شلیدونه بچی کنه نن کې دونه بچی دې ته پوهه وي. فهمناها سليمان، قرآن شریف کې الله وی دا پوهه مون سليمان عليه السلام لور کړی دا پوهه سمره ده، پوهه بچنک هغه د هوا تابعوالم بچنک او چې بیت المقدس نیمګړی دی خو چې ټیم پورا شو سالاړه. ډېر خلک وایي یاره چې دې سړک نه لوې تللی او دې په دې ته چا وي چې په سړکونو ګرځه، دې په کور کې وي، دې بچ شوې به وي. ډېر خلک وایي هلکه دا تماچه پې خلاصه شوه او لګېد، یاره دته چا وي تماچو سره لوبې. ټیک ده، خپل اسباب به ساتې
خو خدای سره کوم وخت مقرر کړی دی، کوم سبب، کوم ټیم، کوم ورځ، کوم ځمکه، قسم په الله که د هغې نه بدلېدل شته دی. خبره خلاصه ده، دې کې هېڅ فرق نشته. مرګ داسې یو حقیقت دی، خلاصېدی ته نشي. حضرت موسی علیه السلام څومره جلیل القدر پیغمبر دی. داسې پیغمبر دی موسی علیه السلام چې په پیغمبرانو کې لږ جلالي مزاج هم لري، غوسناک دی. بخاري شریف کې حدیث دی، ګورئ چې په دا مخ یې و او سترګې ترې لنده کړه. هغه له خو خدای پیغمبر خو عجیب زور یې دوه کسو منځ کې جوړه نه کوله، یو بني اسرائیلي و یو یې د خپل د فرعون د قوم نه، دواړه سره نښتې دي. فرعون والا ظلم کوي په هغه بني اسرائیلي باندې د موسی علیه السلام په قوم یې و دی. ظلم مه کوه، ولې ظلم کوې؟ زیاتې ورسره مه کوه، ستا پکې څه کار دی؟ نه زما پکې کار شته که نه؟ ته ولې ظلم کوې په ده باندې؟ د هغه دونه غټ ګېډې وړی شي چې ته ورته په سره د پلار به یې مه وړي. خو د فرعون د قوم نه و، هغه ته خو ځان ډېر لوی ښکارېده، او دا بني اسرائیل دوی ته داسې ښکارېدل لکه دا چوړیان غوندې چې دي، خدمتونه به یې پرې کول. ستا پکې څه کار دی؟ زما پکې کار دی که نه؟ ته ظلم کوې په ده باندې، ښه زه چې ظلم پرې کوم، دا د پلار به هم دا پنډ وړي. هلکه سم شه ګوره، نه یاره تا پکې څه دي؟ موسی علیه السلام ورغی، خو چې څنګه فوکزهو یو سوک یې ورکړه، ذوالقندار ته یې ورسو، یو سوک سره پرېوته او ساتې ووته. خو د پیغمبر سوک دی. اوهو دا څه وشو؟ ما خو ورته عقل ښه ادب مې ورته ښه، نه مې ورپسې توره راغېشته، نه مې ورپسې غش راغېشتې، نه چاړه. ادب مې ورته ښه، سوک مې ورکړه، په سوک به ما دې پېښې، خو پکې مړ شو. او سهار له بیا روان دی، په دې لارو کې ګرځي. موسی علیه السلام چکر لګوي، هغه سړی لګیا دی بل چا سره یې جګړه ده، چې بل چا سره جګړه ده هغه سړی په ده ظلم کوي. د فورا موسی علیه السلام ته آواز کوي، ای راشه که نه، هغه پرون باندې هغه سړي ظلم کو او نن باندې ظلم کوي. او موسی علیه السلام وایي خبره ظالم بچی خبره ښکاره کوي، یو سوک بیچاره ورکړه ځای ته به یې رسو. نو چې ملک الموت دې تا نڅا وباسم، ما نڅا وباسې، غوسه شو ورته، خو چې څپې یې ورکړه په مخ یې ووو، ملک الموت دا سترګه ړنده کړه. خو د انسان په شکل ملک الموت واپس سمېدی شو خپل حالت ته، خو په هغه شکل رب العالمین له ځان ورسو. اوس الله د هر څه نه خبرېږي، خو بعض څیزونو کې د رب العالمین حکمت دی چې هلته رب العالمین له ورسېده. الله هغه بنده له دې لېږلی ما چې کوم مرګ نه غواړي. دا زما دې حال ته وګوره. وایي ښه داسې وکړه ورشه او دې موسی علیه السلام ته ووایه چې مرګ دې نه دی خوښ، نو زه د یو غوی په شا لاس کېده او ستا د لاس لاندې چې څومره ویښته رالل، د یو ویښته په عوض کې به یو کال عمر در کوم. خو دې وخت کې موسی علیه السلام لږ سوچ کړی، غوسه یې سړه شوې وه. ملک الموت واپس راغی، وی الله راولېږلم چې ستا مرګ نه دی خوښ، د یو غوی په شا لاس کېده، د لاس لاندې چې څومره ویښته دې رالل، د یو ویښته په عوض کې به یو کال عمر در کوم. وی بیا به سي، وی بیا مرګ نه خلاصي غوښته دی، لاره بله نشته. بې د مرګ نه اخرت یقیني دی، جنت دوزخ یقیني دي، هغې له به خامخا ځي، نیک به جنت ته ځي، بد به دوزخ ته ځي. بې د مرګ نه بله لاره نشته. اوس پېښور ته دی نو شل لارې دي، په یو به ځې په بله به لاړ شي، نو بله به پرېږدې په بله به لاړ شي. اخرت ته جنت دوزخ ته د مرګ د لارې نه بغیر بله لار شته دی نه. وی ښه بیا مرګ دی، بس دا اوسنی وی ټیک دی، دا مې قبول دی، نشي خلاصېدی د مرګ. یو عالم خوب ولید، وی خوب وینم چې یو زمری را پسې لګېدلی دی، د تې مخکې مو دا زمری را پسې دی، زه منډه وم او زمری را پسې دی. وی ځنګل ته لاړم، وی ځنګل ته چې ورسېدم یو اونه وه، ما هغه اونې ته ټوپ کړې، یو غټ خرام و د اونې، وی په هغې ورو میدان اوتخو او د هغې خرام سر له میدان ورسو. په دې سوچ چې د خرام نه به ټوپ کړمه، نو چې زمری تر څو رارسېدي خو د تنې سره ولاړ دی، نو زه به ترې تښتېدلی. خوب وی چې لاړم هغه خرامه مې ونیوه او ځان مې ځوړن که چې ټوپ وامه، چې ځان مې ځوړن که چې لاندې مې وکتل نو لاندې مې کوي دی د خپو لاندې، او یو ډېر تاترین کوي دی، او په کوي کې یو اجدها خامار دی، خولې وازه کړې ده، او دا زمری راغی د کوي په دې غل راته ودرېد. اوهو دا څه په بلا وړېده. خو په اونه کې مطمئن ناست ومه، دا خو بس یو سړی د څانګې پورې ونښلي او ځان شي، بیا اونې ته ختې نه شي. اوس خو زه واپس اونې ته هم نشم ختې، او دا لاس به مې ستړي شي اوس لږ ساعت پس. نو یو بلا او دا دوه بلاګانې دي، که د کوي غاړې ته پرېوتم زمري مې خوري، او که کوي ته پرېوتم هغه خامار سره څه کوي. وی په دې سوچ کې چې د اونې د خرام ته مې وکتل نو په هغې تورې سپینې مږې نښتې دي، کر 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 لکه د هغې په شان ته خوري، او د نیمې نه زیات خرام پرې کړی دی، لږ غوندې پاتې دی.
وی ما خو چې زه ما لاس بس تړي شي نو به غورځېږم دا خو که ځان ډېر م ټینګم خو دا لږ غوندې ځای خرام پاتې دی باقي خو د سپینو او د تورو مه ګوراله پرې کړی دی دا به شي په دې هیبت کې راویښ شو چې راویښ شو خپل استاد له لاړ وی صاحب داسې خطرناک د هیبت خوب مې لیدلی دی وی دا خو تا ته رب العالمین د خپلې زندګۍ او د ژوند ټوله نقشه وښوله دا څنګه وی دا کم خرام پورې چې تا وی ځان دا ستا ژوند دی ژوند دا زندګي ده او دا کمې تورې سپینې مږې چې ته ولیدې چې دا خرام پرې کوي دا سپینې مږې رودې دي او دا تورې مږې شپې دي دا شپې رودې لګیا دي ستا د ژوند خرام پرې کوي رښتیا ووایه څوک د 50 کالو دی نو 50 کال یې والا خرام پرې کړی دی څونه به پاتې ډېر لوی خرام د ژوند زمونږ ورې کټ شوی دی که چېرته عمر میاشي نو یو معمولي توتن کې پاتې دی که عمر یو ورځې یو پوټې غوندې پاتې دی که عمرم یو کالی لږ پاتې دی که عمرم 10 کالی نو 580 تېر شوي دي اندازې ته ګوره څونه خرام پاتې دی معمولي غوندې پاتې دی نه د دې خرام نه بل خوا تللی چې دا به کټ کېږي او د کوي له بځې او د کوي په غاړه چې دا کم در پسې لګېدلې زمری دی دا ملک الموت دی دا ملک الموت دی دا ملک الموت تی پرېږدي نه دا د خلاصېدی نه شي دقې قبر له بځې او په قبر کې چې دا کم خامار دی دا مرګ به دله خامخا ټک در کوي دا حقیقت دی د دنیا په دې ژوند موږ څومره فخر کوو موږ وایو دقه ژوند زموږ زندګي ده اخرت یې مرګ بلکل یېر دی زموږ وی چې کله رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا انسانان الله پاک د حضرت آدم علیه السلام د شانه پیدا کړل دا دونه واړه واړه پوټي پوټي نو مخامخ یې ورته ودرول چې مخامخ یې ورته ودرولو نو دې کې الله تعالی نمونه او نښې پیدا کړې وې چې دا مالدار دی دا غریب دی دا روغ دی او دا شل دی او دا ښکلی دی او دا بدرنګ دی دا نښې نښانې وې پکې نو حضرت آدم علیه السلام په هغه نښو نښانو د خپل اولاد وپېژند د الله نه یې تپوس وکړو وی الله دا څوک دی وی دا زما ستا بچي دی وی الله دا فرقونه دی پکې ولې پیدا کړي دي هله سویت بین عبادک دا یو شان ولې نه پیدا کول چې ټول خشته وي ټول روغ وي په صحت برابر وي او ټول مزیدار وي دا فرق دی ولې کړی دی رب العالمین او فرمایل دا دې دپاره چې دې زما د نعمت شکریا ادا کړي دا چې کوم په یوه سترګه ړوند دی دی به د دواړو سترګو ړوند ته ګوري نو زما شکر به ادا کړي دا چې کوم په لاسو شل دی دی به دې ته ګوري چې دا خپې خو مې روغې دي که نه په سترګو خو روغ یم که نه دا چې کوم په سترګو ړوند دی ابوی د لاسونه خپې خو مې روغ دي شل خو نه یم چې په پټ پاتونو توخېږم که نه کم بدرنګ دی دی بوی د یاره که بدرنګ یم او د امریکې او د برطانیې والا په شان سور سپین نیم خو شکر دی هغوی سره ایمان نشته ماله خو خدای ایمان را کړی دی که نو وی په دې کې بعضې بچیو د آدم علیه السلام چې د هغوی د تندو نه ډېرې تیزې رڼاګانې دی نو ده د الله نه تپوس وکړه الله وی دا پکې څوک دی وی دا ستا په اولاد کې پیغمبران دي وی د یو کس د تندي نه ډېره غټه رڼا تله نو آدم علیه السلام وفرمایل چې الله عرض وکړو چې دا پکې څوک دی چې د تندي نه ډېره تیزه رڼا دي وی هذا ابنک داود دا ستا یو نوسیر داود بن علیه السلام د سجدې ډېرې کړي دي او الله ته جړاګانې زیاتې کړي الله عمر دی ولا څونه مقرر کړی دی 80 کال نو آدم علیه السلام ته الله دا ښودلی و چې ستا به 1000 کاله عمر چې د دې ته وکتل چې زما 1000 کاله دي او د خو 80 کاله دي 1080 دا خو ډېر کم دی وی الله دا عمر ولږ زیات کړه وی نه ما هر چا خپل مقرر عمر لیکلی دی هغې کې نه یو سکنډ مخکې والی کېدی شي نه رستو والی کېدی شي وی ښه الله که زه وله د خپل عمر نه لږ غوندې ورکړم وی انت وذاکه دا ستا ورته خبره ده خو ګورې ستا به کمیږي عمرونه ما ته لکه یو سړی 1000 روپۍ چاله ورکړي چې دا په دې لسو تقسیم کا نو که یو له سلسل ورکوي نو هم ټیک ده که یو له 200 ورکړي نو بل له به کمې ورکوي هغه روپۍ نه زیاتېږي د یو به زیات شي د بل به کمیږي نو که ته دله ورکوې ورکه خو ګورې ستا به کمیږي وی ښه الله زما د عمر نه وله 40 ورکه 40 وله ما ورکه دا یې ولې 40 ورکه او 40 خو ډېر شی دی د آدم علیه السلام جنت کې او جنت کې عمر لا شمېرلی کېږي نه دا زمانه دلته په دنیا کې شروع کېږي هغه ته خو 1000 کاله چې دا خو ډېر لوی شی دی وی چې آدم علیه السلام کله دنیا ته راغی دا خپل عمر به یې شمېره نو چې 40 کم 1000 پاتې شو نو ملک الموت ته راغی ملک الموت ورته وایي ستا ټیم پوره دی آدم علیه السلام ورته وایي سوچ وکړه نو وایي زه خو الله راولېږلم ستا وخت پوره دی وایي 40 کاله مې پاتې دي ما ته الله 1000 ویلي دي او اعده دې شمېرم 40 پاتې دي وی ولې تا خپل نوسي داود علیه السلام نه دي ورکړی وی نه نه مې دي ورکړی
دروغ نه دی ویلې. او قرآن کې حدیث کې نبی علیہ السلام نسیه وجحدا یېرو نو ځکه انکار وکړ. لکه د هغه عالم مثال داسې دی لکه سړی چې خوب وویني، چاته خوب یاد وي چا نه یېري نو انکار وکړ. نو بچو یم یېره راځي او د خبرو نه انکار کوي. یو سکند ورته صبر ونه شو، مقه څلوېښت کم زر باندې اتصالانه ګوره ټیم پوره دی بس. نو چې هغه مخلوق پیدا کړ دویمه خبره پکې وره. نو فرشتو الله نه تپوس وکړو. الله وی دا چې د دنیا کې بیا دا څوک دي؟ وی دا د آدم علیه السلام اولاد دی، دا به دنیا کې پیدا کېږي. وی دا به هم دونه واړه واړه وي؟ نه دا خو به غټ غټي، دا خو به ډېر شي وي. وی الله دا به دا دنیا کې څنګه ځایږي بیا؟ دا خو اربونه نم زیات دي. نو چې دا دې ته غټ غټ وجودونه ورکې نو دا به په دې دنیا کې ځایږي څنګه؟ الله فرمایل مرګ به پرې راولم، څه به ځي او څه به راځي، یو ځای به ني دا ټوله. څوک به ځي څوک به راځي، چا نه به ځمکه خالي کوم او په چا بیډه کوم. نو فرشتې عجیبه خبره کوي، وی الله چې مرګ دی ولا مقرر کو د دنیا نه ځي دې خوشحالونه دې دنیا جون به څنګه تېري، هر وخت به د مرګ په سوچ کې نن مرګ راځي او سبا راځي، نن راځي او سبا راځي. نو چې دا چا مرګ په ذهن کې وي اب جون څنګه تېري، اب چا سره د خوشاله خبر څنګه وکي، اب چا سره جون څنګه تېر کې. الله وی د دنیا د لذتونه به تدا سه خواله کم چې دا مرګ به تاړو یاد نه ير بیت. دا څه دوس کنه د دنیا بچی او مال او دولت او کاروبار دا سه په ذهن کې خوګ دي چې مرګ پوت. نو مرګ یو حقیقت ته څوک انکار نشي. صرف یو خبره ده اخر کې درته وایم چې د مسلمان د پر مرګ تحفه ده. موت المؤمن تحفه، د مسلمان مرګ تحفه ده. تحفه ولی حدیث کې دا غي تشریح راځي چې موت مرګ هغه تحفه ده یوصل الحبیب الى الحبیب، چې دوست د دوست سره ملاوي. مسلمان الله سره ملاويږي، مسلمان جنت سره ملاقات کی.